2 کیلو وزن کاڼې پرېږدي ته به ته زه چې کومه صحیح ده جي ته راپاسه دی خواته اوس مې په دې پیکه دا خو لانجه ده راشه ښه دا 2 کیلو کاڼې دی 2 کیلو کاڼې صحیح ده دې کې مقصد دی چې دغه کېږدي دی کې څه چې ورکړي کولی شي کمپیوټر ایستلی بالکل یې چې کولی شي کیلو پرېږدي 10 کیلو پرېږدي 10 کیلو پرېږدي زه به د اتلې ذمهوار یم خو دا چې دلته کې خو ګور دا ما کېښوده که نه دلته ما ته انسې ښي نو زما کار به دې سره وي او که نه د کاڼي سره به وي ستا کاڼي صاحب مثال دی دا 2 کیلو پوره ښایي دلته کې تا ته وزن ښه کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او نن به تاسو سره زه د چرګان حوالې سره خبرې اترې کومه دا خان چکن زون چې کوم دی دا د تېرو 15 کالو راسې د چرګانو د خرڅولو روزګار کوي بله خبره چې چیم ورته ویلو پوره نیمه ګنټه شوه خو بهرحاله زموږ ملګري د صالحین او دغه روزګار پرانیسته څه د اوس نه ده کړې دا یې پوره د 15 کالو نه کړې ده په یو ورځ کې تاسو له 10 لاکو پورې چرګان درکولی شي نو سوچ وکړه چې دا ډېر په لویه کچه کاروبار دی دا تاسو وینئ چې دا 4 دوکانه چې کوم دی نو دا دوی په یو ځای کړي دي بیا دې سره سیسټم څه دی دې سره باقاعده چې کومه ده د سبزۍ دوکان هم دا دی ښه جوخت دی سبزي هم ورسره خرڅېږي او هغه خبره به څه کوو چې دا باقاعده تازه چرګان دغه ځای نه رانیسي پارم دی او دې خوا چې کوم دی نو دغه کوي خو د ټول نه مخکې بلکې ستاسو کنډه ګورو کنډه هم کم ده ها کتونکو تاسو ته پته وي چې د چرګانو یا نور کاروبارونه وي دې کې د کنډې چې کم دی نو ډېر خیال ساتئ دوی اکثر چې دا کاڼې دغه کړي وي نو دې لاندې چې کم دی نو دې کې دغه کړي وي کندې کړي وي راولې لکه دا وګوره دې ځای کې دا سوړه ده دا ولې سوړه ده دا ګورئ دا وي یا دې ځای دا چې کم دی نو دا کټ شوی دی دغه دلته کې باقاعده چې کم دی نو دا کمپیوټرایز کانټه ده نو دا دلته کې ښیي په دې لحاظ سره چې کوم دی خو سبزۍ والا لځي نو ملاوټ ګراني راغلې ده خو اوس پکې دا بېله مسله راغلې ده چې په کنډه کې د سره غټه دوکه کوي غټ پراټ کوي دا هلکه دې کاڼي کې هم چې کوم دی نو زه وینم چې دا سوري دي پکې نو هلته کې چې کمپیوټرایز کانټر نه دي فرق څه وي نوم دې څه دی زما شهاب نوم دی شهاب الاول خو د کنټي باره کې د کنډې دا مسله چې دا کاڼي لږ دا سڼ نه ماته را صحیح ده دا 5 ګرام کم ښایي 2 کیلو مې پکې خورو بالکل چې کولی شي راویړه وې پکې تاسو 2 کیلو پوره ښایي صحیح ده جي 2 کیلو کاڼې به ته پوره ښایي وزن به مې پوره وي د بازار 2 کیلو نه هغه ټیم کې دا به هر څه سره دی کاڼي کې خو پته نه لګي که نه هر څه سره به دمګه وزن برابرو 2 کیلو وزن کاڼې پرېږدي ته به ته زه چې کومه صحیح ده جي ته راپاسه دی خواته اوس مې په دې پیکه دا خو لانجه ده راشه ښه دا 2 کیلو کاڼې دی 2 کیلو کاڼې صحیح ده دې کې مقصد دی چې دغه کېږدي دی کې څه ورکړي چې کولی شي کمپیوټر ایستلی بالکل یې چې کولی شي کیلو پرېږدي 10 کیلو پرېږدي 10 کیلو پرېږدي زه به د اتلې ذمهوار یم خو دا چې دلته کې خو ګور دا ما کېښوده که نه دلته ما ته انسې ښیي نو زما کار به دې سره وي او که نه د کاڼي سره به وي ستا کاڼي صاحب مثال دی دا 2 کیلو پوره ښایي دلته کې تا ته وزن ښه 2 کیلو پوره ښیي هغه چې کوم دی نو هغې کمې خو لکه هغه کاڼي کې کاڼي کې لږ ماتوالی دی که نه نو هر سړي له پکار دي چې دې ځای ته ګوري بالکل تلې ته یې ګوري کاڼي دي تلې چیک کوي د خلکو را د بل نه بوله بازار نه بوله 15 روپۍ کیلو کم ورکومه د بل بازار کې سري ټ هغې نه 5 روپۍ کیلو ودون الله خادوله سو ګډر درکوي بالکل به یې راکوي هغې نه بوله زه پرسنټیج ورکومه څونه پورې دروازې مات ته ورکولی شي چې څومره یو سړی وایي چې 10 منه علاقه 10 منه ورکوم که 20 منه غواړي 20 منه ورکوم د توک حساب دغه زه چلوم موبایل نمبر دې څه دی 0313 0002485 کتونکو په دې باندې به د موبایل نمبر وي باقاعده صفایې دغه ته وګوره سیسټم ته وګوره او ورسره چې کوم دی نو دا خان چکن زون په دې باندې به تاسو زه نمبر هم واچوم بالکل په آرډر باندې راځي بل دا ده چې دا خلک چې کوم دی نو اخلاقي خلک دي روزګار کوي په یو میشن یې کوي تجارت کوي مناسب ګټه کوي تا ته 15 روپۍ د بازار نه رعایت درکوي سرکاري ریټ نه 15 روپۍ د سرکاري ریټ نه تا ته 15 روپۍ ارزان چې کوم دی نو چرګ درکوي او بل چې کوم دی تاسو غریب آباد روډ ته ځئ یا چې کوم دی په نوخار روډ باندې دا دکان دی یا دلبر ریډیو سره هغه لار ته ځئ صحیح نه دکان چې کوم دی د SMS کالج طرف خوا کې دی یونین سینجې ته مخامخ خان چکن زونګ دی
آی سی ایم ایس کالج سره بالکل جوخت دی، د سبزی دکان هم سره شته دی، هر څه شته په کانټا یعنی په طول باندې په هر څه برابر وي. تاسو له دروازې د لکونو روپو ډر ورکې د لکونو روپو چرګان چې کم دی هغه درکولی شي. نو نن ما تاسو ته وی چې راشه دې پروګرام کې د چرګانو موخه مزګه چې غوښه ګرانه شوې د خلک چرګان خوري او چرګ زما پتون خوخوي پتون خو شي دی. او یاره بیا خبره کوم کنه اوس خو دلته کې خبره کوم نو یاره وی تعلیم پکې چرګ درکړې دی نو ځکه نو چې زه ته راشي نو ځان څخه به چرګ یا چرګ څخه بوړی کنه دا څنګه ده لکه وړي بس کنه. نو یاره بیا خلک وی نه بیا خلک وی ته وی د دې لپاره دا خبره کې زه ورته ګوره وایم چې ټول به پوری کانټم پوره ده د دې د ذمہوار ما د سرکاري نرخ نه د 500 روپو ریټ کم هم ذمہوار ما خو دلې چې ګران درک نو بیا به ما ته وی دی بدل دی ګریوال نه سبه چیر ور متا هم بستا خبره ما کړې ونه څه کې تاسو ګرانی را واغستا 500 روپے به تعالی ارزانم درکې د سرکاري نرخ نه او بل دا تازه ستاد وړاندې اکثر غوري ګوره د انډیا والا خپي او انډیا والا چرګوټي او غت تړل شي وي چې چرته کېمځه وراله راونی سي وراله لال کې ښا زوړ چرګ نه پرش مال اکثر چې کوم دي مردار هم چې کوم دي نام بل خرسي مردار مو خرجل له سکال نه د روزګار کې بالکل فریزر والا کوم سیستم دا غري فریزر والا یو سړی له پکار دي چې هغه تازه خپل ځاني نه خورم چې خورم د تازه شی ول نه خورم چې په خپل لاس هلال کوم په خپل سورې خورم. صحیح ده حقیقتون کو ماحول خ صفا ماحول دیتا وګورئ جی اوري دا دیته خو خپل زیاده کړي سلور دکان دا کاروبار په وړه سته نه دي دا ډېر په غټه سته روزګار دی. نو بالکل په دغه نمبر باندې رابطه کوي څوک هم چې د چرګانو اډر ورکړي د سرکاري نرخ نه تعالی 500 روپے ارزان درکړي. ډېر په چرګانو باندې ځکه خبره کوم چې زیاتره دکاندارانو لاړ شي نو چرګان ارزان دي خو تاسو ته به د طول پته نه لګي د کنډې د ته پته نه لګي کاڼې کم کړي وي دلته کې چې کم سخی ناغه ډېر کمزوري وي. نو په دې وجه باندې د ملګري چې کم دی دا خان چکن زون والا دوی د سرکار نه چې کم دی 500 روپے سرکاري نرخنامې نه کوم ریټ کم کړی دی په دغه وجه باندې زه دغه ترالم ما د دوی لومبنه چې کم دی دا تله چک کوله نو تله تاسو ارزه کې چې کم دی تله چک کوي چې آیا تله کې خو دې کمې نه کوي قصابې کوي چرګوان والے کوي ارسه کوي نو موږ د دوی هغه تله چک کړله زیاتره دي ګینې انتظامیه دی وګرځي په تلو په کانو باندې ځه دې کانو کې چې کم دی لاندې پکې شمه چولې وي خیران بشي چې دومره دوغلاپن په غلطه طریقه باندې دغه کاروبار روان دی. باقاعده بیا دوی کیمرې لګولې دي څوک زی راځي کم زیات څه وشو ناغه ارسه چې کم دی ناغه دې کې واضح دي. نو خان چکن زون والا تا ته 500 روپے خو د سرکاري نرخ نه ارزان درکې نو ټول بندله پوره درکې د کاڼي د ذمہوار دی ارزه کې ټول کول شي نو دا ډېره مهمه خبره ده. نو په دې باندې د سره ما دا پروګرام ضروري کړ.